الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمصطفى برسا خیشرا کی دین ہم اوست گربعون رسیدی تمام بول حبیست ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم سامعین جمعہ مبارک ورځ ده پابل جمعہ باندې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سیرت طیبه دغه ته موږ رسیدلیو چې د آقا مولا محمد مصطفى صلی الله علیه و آله وسلم عمر مبارک کلا سلویخ کالا شو سمیشت لپاسا نو اللہ جل و علا شانہ حضور علیہ السلام تا د اعلان نبوت حکم کو چې محبوب علیہ السلام تو خود مخکې د پیغمبر وی نبی علیہ السلام فرمای كنت نبیا و آدم علیہ السلام لا د اوبو د خټې په منځ کې یعنی لا داغه جو صورت نو جوړ کړی شوی او د هغې نه مخکې د پیغمبر وم خو اظهار د نبوت اعلان د نبوت حضور علیہ السلام د 40 سال په عمر کې وکړو او بیا نبی علیہ السلام په غار حرا کې ډېر زیات تو دا نبوت د اعلان نه مخکې هم حضور علیہ السلام بالته چیلو سو ورځې میاشتې ناسو د الله ذکر یاد عبادت دا به کولو حتی کې چې جبرئیل علیہ السلام راغی اولنی وحی نازله شو اقرأ باسم ربک الذی خلق محبوب علیہ السلام طول ولا اقرأ نبی علیہ السلام ما نبی قاری بخاری شریف روایت ده هغه بیا اقرأ پدریم پیر وته راټول 15 آیاتونه دا اقرأ باسم ربک الذی خلق د دې سورۃ نازلیږي حضور علیہ السلام کور ترازی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تا حضور علیہ السلام اغیتا وی چی اے خدیجی نسی ناشنا حالات مولیدو ناشنا ملائک ناشنا کیفیت هغه ته ډېر عجیبه تسلی ورکړي بي بي ده کنه امور بي بي ده بیا
وای کلا والله لا یخزیک الله ابدا، وای هرگز داسې نه ده زما دې په خدای قسم چې خدای به تا رسوا نه کړي. انت تکسب المعدوم، ته د غریبانانو خلکو چې د چا د کسب څه ذریعه نه د هغو ته مدد کوې. وتحمل الکل، او ته د خلکو پیټې ته په ځان باندې رالې. وتقضي الضیف، ته د میلمنو عزت کوې. ستا خو داسې اخلاق دی او داسې رویه ده چې زما دې په خدای قسمي مور بیبي ورته فرمایي چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا، په خدای مې دې قسم چې خدای به دې چرته هم رسوا نه کړي. بیا حضور علیه الصلاة والسلام خپل د تره زوی ورقه بن نوفل ته وایي چې هغه د تورات ډېر جید او کلک عالم و، د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی دی. هغه ټوله قصه ورته کوي. هغه وایي دا خو هغه ناموس او هغه ملایکه ده کوم وحي چې په موسی علیه السلام به وحي نازلېده، دې ملایکو سره به د هغه ملاقات کېدو. وایي دا خو هغه فرشته ته لیدل حضور علیه السلام چې ورته کله ټوله واقعه وویله. او بیا نبی علیه السلام ته وایي چې داسې وخت به راشي چې زه ژوندی دا خلک په تا د مکې نه به هم ته به تا وباسي. نبي اسلام وایي ما او مخرجیه، ما به وباسي وایي او تا به وباسي. هغه بیا وفات شوی دی، ډېر ضعیف شوی ضعیف العمر و. نبي اسلام چې کله بیا د دعوت شروع کو نو دی په هغه وخت کې ژوندی نه و. ځکه امام عیني رحم الله عمدة القاري کې روایت ذکر کړی حضور علیه السلام نه تپوس وشو چې ورقه بن نوفل د هغه په څه حالات دي. حضور علیه السلام فرمایي چې ما په خوب کې لیدلی او په سپین لباس کې مې لیدلی، په سپینه کپړه کې مې لیدلی، او سپین لباس او سپینه کپړه کې چې مرده ویني دا د هغه په ښکلي حالات باندې دلالت کوي چې یاره دا الله تعالی بخلی. وایي هغه ما په سپینه کپړه کې لیدلی نو الله تعالی به بخلی په سپین لباس کې. بهرحال هغه وشوه تقریبا 2-3 کاله پورې. بیا وحي چې وه دا حضور علیه السلام دعوت لا نو شروع کړی، د وحي هغه عامه سلسله نو شروع. بیا د هغې نه وروسته حضور علیه السلام دا آیات مبارک نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین، خپل خپلوان ویروه. حضور علیه السلام دا ټول جمع کوي، صفا غرته خیږي او ټولو ته وایي. خپل اول کې حضور علیه السلام خپل صداقت تپوس کوي چې تاسو کې ما څنګه وخت تېر کړی دی. نو ټول ورته دا اقرار کوي چې ته امینی، ته صادقې، تا چاته دروغ نه دي ویلي، تا چاته غلط کار نه دی کړی، غلطه خبره دې نه ده کړې، ستا په خوله زموږ 100% یقین دی ته چې څه دی هغه ټیک وایې. حضور علیه السلام چې کله خپل صداقت اعلان د هغو د خولې نه کوي نو بیا ورته نبي علیه السلام وایي تاسو قولوا لا اله الا الله تفلحون، تاسو الله واحد لا شریک ومنئ زما د خولې نه، الله واحد لا شریک او ما پیغمبر ومنئ نو تاسو به کامیاب شئ. او قریب و چې یاره دا ټول خلک راجمع شي په دې باندې د حضور اسلام د خبرې اثر وکړو. په دغه وخت کې د حضور اسلام تر ابو لهب قرآنی کاتب هغه عمله کړو کاڼي ته لاس کو وای تبل لك سائر اليوم الهذا جماعتنا يا محمد، نعوذ بالله وای هلاک شي تا موږ دې لپاره دې موږ ته چغې والے چې راجمع شي ضروري لاندې ضروري خبره ده دا خبره وای. حضور اسلام ډیر زیات پریشان او خپه شو. بیا خو دغه تبت یدا ابي لهب دا صورت نازل شو چې د لاسونه دي هلاک شي، ته پتا پسې کانم چتای پتا باندې گزار کې دې تباہ او هلاک شو. بس لا خبره ختم شو. حق د حضور علیه السلام آزار او وجه چې را عمر کې په دې حالات شو د غزوه بدر نو وروسته چې کله دته خپل ونداري وته وی چې را په مسلمانانو باندې دې حالات راغلو، دغه حالات او دغه کیفیت راغی چې مسلمانانو جنگو غټو او زمون بلګرو ته شکیش شوه د هغه ځای نه ولګي او هغه باندې گزارو کو هغه واپس ته باندې په سر گزارو کو هغه له کینسر څخه بنت روان شو او چې کله مردار شو مړ شو چې بیا څوک خپل نه راته اسخا مرض دی په موږ باندې بیماری لګي په لهاړو کې او په لکړو کې پدې کې بیا غزامونو واچو او بوت یو خټ له ورغړا والته کانی ماړي خوري په لباس وښتا خبره ولا ختم کړه. اخو قربان د حضور الاسلام ابچی په زما اولاد ته ودال نو ما یغنی عنه ماله وما کسب، نه به مال پیدا ورسه او نه به اولاد ورسه.
او بچی هم راړو. یو د حضور علیه السلام هغه لوري په نکاح کې وه، هغه ولګي الټو ظلم زیاتې دای شروع کو. حضور علیه السلام ډېر زیات خفه شو، اللهم سلط کلبا من کلابه، په خدای خپل د سپونو په یو سپی مقرر کا چې دې مات کی. ولې د زمونږ نه نقل لري کې د سره موږ ثبت کړلی او هغه شان د حضور علیه السلام هغه لور ته تکلیفونه رسول د هغې د وجې نه. او هغه وشوه چې تل په سفر باندې د پلار وطن ویلي وي ګوره تا دې خیرې کړلی وي خیال به کوې وي. او هلته په شام کې بلګرو په منځ کې پروت دی او د شپې یو منظرې یو راځي ځنګلي ځناور او په ټول کسانو باندې ګرځي د ځان په منځ کې غلی کړلی. د هر چا سره خپې دینۍ چې دله راورسېد او په دې حمله کړه او باقه دی که وله خبره وله ختمه کړه. په هر حال بیا د هغې نه علی الاعلان دعوت د حضور علیه السلام شروع شو. ډېر زیات تکالیف و. کله امیر حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ، حالات لږ برابر شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ، هغې سره سلس حالات برابر دي، خو بیا هم د کفر زور. حبشې ته څه کسانو هجرت وکړو، هغه دی نه هغه هجرت چې دی هغه څه کسان هلته پاتې شو، د هغه دی نه څه بیا واپس رالو. بیا د نبوت تقریبا شپږم اووم کال دی چې حضور علیه السلام سره تمام کافرانو بایکاټ وکړو او دا یې ووایي چې یاره ده سره به لین دین اغستل خرڅول هېڅ قسمه تعلق چې دی دا به د حضور علیه السلام او د ده د ملګرو سره نه ساتئ. ابو طالب چې په دې کې ملګری چې دې ته ځکه شعب یا ابي طالب وایي. یو تنګی و هغې ته لاړو، ابو طالب چې ورسره دی ګوره ایمان یې نه دی راوړی، خو دومره د حضور علیه السلام سره محبت او د حضور علیه السلام تعلق او دی ساتل دی. نو هغه د شاه ابي طالب کې تقریبا 3 کاله هلته معاهده ولیکله. اب خانه کعبه کې هغه ویزان درکړه چې چا هم د دوی سره تعلق وساتو نو موږ به ټول د هغو خلاف یو. هغې باندې الله یو چینجې په خدای مقرر کړه، هغه یې وخوړه ختمه یې کړه. صرف د الله هغه نوم پاتې او د ټول چې دی هغه یې وخوړه ختمه یې کړه. هغه شاه ابي طالب ته 3 کاله هغه تکلیفونه او تیر کو. هغې اخر دا چې ابو طالب چې هم وفات شو او د حضور علیه السلام دغه بیبي چې نبي علیه السلام نه به قسم قسم تسلي به ورکوله، انتهایي خیال یې ساتلی. حضور علیه السلام نه خپل غلام ورله ورکړو، دا ستا شو. زید بن حارثه رضی الله عنه نبي علیه السلام چې بیا آزاد کو. او مقصد دا دی چې هغه خپل هغه جان او مال او هر څه حضور علیه السلام ته وقف کړو. هغه بیبي هم په ابو طالب چې پسې هغه وفات شوه. نو هم د حضور علیه السلام هغه خوږ تره وفات شو، هم یې بیبي وفات شوه. نبی علیه السلام چې د دې نه وروسته کله د دې تذکره کوله ډېر زیات په خفه شو او اکثر به یې نورو بیبیانو ته یې سنګلی به پخه وی لږ سیوا کوي، وی دا د خدیجې رضی الله عنها که ملګري چې دي هغو له به ترې ولېږی وی. نو په هر حال هغه هم وفات شو. ځکه دې کال ته بیا عام الحزن وایي، 9م کال ده چې دی دې ته عام الحزن وایي، یعنې د غم کال ورته ویلی کېږي. الله جل جلاله د حضور علیه السلام د زړه د خوشحالولو دپاره نبی علیہ السلام چونکې ډېر زیات پریشان شو. بله واقعه پکې دا هم راغله چې طایف ته لاړ حضور علیه السلام. طایف کې هلته د طایف کوم مشران چې هغو پسې ماشومان ورپسې په دې پکان وولئ، د دې ښار نه یې وځغلوئ، هغو د لیوني او دا چغې پورې ووالئ پکانو باندې وویل. حضور علیه السلام مبارک ټول وجود چې دی هغه زخمي شو او دومره زخمي شو چې بیا هلته یو باغ دی په هغې کې پټ شو د ماشومانو نه. هلته واړې پسې ګړي نو چونکې بل ځای نه پناه نو هغه باغ ته ننوتو، نو په هغې کې د ماشومانو نه چې پټ شو. نو کله حضور علیه السلام بیا جبریل امین راځي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله زما سره دا فرشته رالیږله او دا غرونه چې دي دا د دې په قبضه کې دي، تاسې به حکم کوه، ته حکم وکړه دا قوم به په دې غرونو په دې منځ کې داسې وبشقي ختم به یې کړي. حضور علیه السلام وایي نه نه، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړي، دوی خو ما پېژني نه، دوی ته خو پته نشته، دوی خو پوهېږي نه، دوی ته هدایت وکړي. او نه نه، زه رحمت للعالمین یم، زه خو د تمامو مخلوقاتو دپاره رحمت یم، د تمامو مخلوقاتو دپاره رحمت. هغه که فرشتې دي نبی علیه السلام د هغې دپاره رحمت دی، که پیریان دي د هغو دپاره رحمت دی، که ونې بوټي دي د هغې دپاره رحمت دی. یوازې مؤمنان نو، انسانان نو، خو چې څه د خدای مخلوق دی د هغې دپاره. امام تفسیر روح المعانی کې علامه آلوسی بغدادي رحم الله ذکر کوي دې آیات لاندې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور علیه السلام یو پیر دا جبریل امین نه تپوس وکړي، جبرائیله وایي زه خو الله تعالی رحمت للعالمین جوړ کړی، د تمامو مخلوقاتو رحمت، د انسانانو نو د مؤمنانو نو، خو د خدای نه علاوه چې څه دي زه د هغې لپاره رحمت یم. وایي جبریله ستا لپاره زما په رحمتیت کې څه شی لکه نه ده شی،
وی آو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ته چې دنیا ته راغلی ما ته بالکل ستا د رحمتیت نو حصه ملاوه شوې ده. هغه څنګه؟ وی کله چې شیطان زمونږ په منځ کې و چې په زرګونو کاله د الله تعالی عبادت کړلی، په زرګونو کاله، او انتهایی خدای پاک ته نږدې شو چې یو ګل د پیریانو نه او هغه په خپل عبادت او په دې ورسېږي او د ملایکو سره یو ځای اوسېږي. دا به هم څه مرتبه ده، خو ملایکه نه وه که نه، دی خو د پیریانو نه کان من الجن نه، خو دی د خپل عبادت او د الله تعالی ته دومره نږدې شوی چې دی به د ملایکو سره یو ځای پاتې کېدو. وایي کله چې د آدم علیه السلام بیادبي وکړه، آدم علیه السلام پیغمبر ته سپک وکتل او خدای لعنتي کو. د آدم علیه السلام په هغه سپک کتو باندې هغه دی نه، دا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي نه نه دی د خټې نه پیدا دی، زه د اور نه پیغمبر ته سپک وکتل او پیغمبر ته چې سپک وکړو لاړ دواړه جیانې ختم. وی د هغه سپک کتو نه چې کله الله تعالی دې ختم کو، لعنتي کو، مردود کو، یاره زه ډېر زیات ویرېدم. چېرې شیطان ته وګوره، عزازیل د ده نوم و، عزازیل الله تعالی مردود کو. یاره زمونږ څه پته لګي که ما ته خدای پاک یو وخت ووایه ما ورټي، ډېر زیات یېرېدم به. خو چې ته دنیا ته راغلې او په تا باندې قرآن مجید نازل شو، دا آیاتونه ما راوړو چې ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین. دا د جبرائیل امین الله صفت کړلی چې دا قوت والا ملائکه ده، د خدای په نسبت باندې د لوی مقام دی. وی با زه خوشحاله شوم چې ګوره خدای زما په خپل کلام کې صفت راولېږه او دا کلام خو نه ختمېدونکی دی، نه منسوخ کېدونکی دی. نو معلومه دا شو چې خدای پاک ما د شیطان په شانتې لعنتي کوي. نو ای محبوب علیه السلام ستا د رحمت للعالمین ته ما ته حصه ملاوه شوې ده، ما ته حصه ملاوه شوې ده. زما هغه یره ختمه شوه چې اوس ما ته پته ولګېږي چې په تا کم کلام نازل شو، د هغې نه ما ته اندازه وشوه چې الله تعالی ما د خپل در نه شړي. نو ته رحمت للعالمین، د مخلوقاتو لپاره رحمت او د هغه رحمت نه ما ته هم حصه ملاوه شوې ده. په هر حال هغه د طائف واقع وشول، هغې الله تعالی د حضور علیه السلام د ذهن بدلولو دپاره په حضور علیه السلام باندې معراج د لا مکان سیر وکړو. او څنګه سیر یې پې وکړو چې حضور علیه السلام په یوه شپه کې، شپه یوه د یو ساعت دی، خلک ویده دي. نبي علیه السلام د شپې په آخري حصه کې اوس دا دومره غټ سفر د مکې نه والا او سره د په خوب کې نه، خوب لیدل نه دي، جوسه بعبده. قرآن کې الله فرمایي چې جسم او روح مې دواړه داسې صرف روح روحاني معراج خو د نبي علیه السلام هره شپه کېدو. نبی علیہ السلام براق راځي او حضور علیہ السلام هغه ځای کې جبرئیل امین نازل د حضور علیہ السلام د زړه پریشن کوي او زړه ولایږي واپس نه کوي پکې. دا پکې کېږي شق صدر ورته ویل شي، څلور پیرې دا د نبی علیہ السلام شعر دی. او بیا دا هغه ځای بیت المقدس ته تقریبا یو میاشت سفر دی، شام ته یو میاشت دا سفر کوي. تمام انبیاء کرام راجمع شوي دي، حضور علیہ السلام امام الانبیاء جوړیږي، د انبیاء امام، د انبیاء سردار. مخکې او د نبی صاحب برکاته مونږ کوي. آدم علیه السلام او تمام انبیاء کرام پس شاته ولاړ دي او حضور علیه السلام پس مونږ کوي. او موسی علیه السلام مسلم شریف حدیث کې قبر کې مولید ولاړو مونږ کوي. نبی علیه السلام فرمایي دغه بیا دغه نبی علیه السلام ترم په مانځ کې شریک شوی بیا. او براق چې نه حالت وای کوم انبیاء کرام چې کوم لرګي خپل ساولي تړل براق هغه ته وتړو. بخاری شریف کې راځي دا تخفیض نه کنه، براق خو داغه لري ربا تخفیض نه چې تړو، خدا په طریقې کو چیرې ته توکل دې نه وای چې اسباب مې استعمالوه. نه خدای پاک مال رزق راکړي، نه اسباب به استعماله، خو بیا په اسباب باندې به باور نه ساتي، پر اوسه د الله تعالی په ذات باندې ساتي. دا غوته او بیا دا غدین روانيږي اولنی اسمان ته، او بیا دیم اسمان، دریم، څلورم، شپږم، اووم اسمان ته، بیا سدرۃ المنتهى کې جبرئیل امین وځو. ولې ته خو پاتې شي جبرئیل زه په بر یو ذره نشم ته، یو ذره مخکې کېږم زما هر څه سوزي. دا پر نه پرشته الله او نه پیغمبر ته الله، دا د سیب الله ته پدره او محبوب تعالی شبه حضور اسلام دا غیله په بر باندې رواني او ځلا مکان د الله دیدار کوي، راز او نیاز کوي، 50 منځونه ولا خدای پاک څنګه کوي، پرس کوي او ډیر شیرو نو اندراز او دنیا خبرې شي چې هغه یو واقع کې راځي چې حضور اسلام او پیر د عائشه رضی الله عنها ډیر خوشاله شو او عائشه واره کړه سغواړي وغواړه. نو سوال اوس عجیب منظر دی چې سغواړي وغواړه او یا رسول الله لک صبر وکوي، لا خپل په پلار پسې ابو بکر صدیق سی پسې و زم حضور اسلام راته ویل چې تاسو د سوالو د څه وکما. وای دا سوال ته وکم چې ته په معراج شریف ته الله تعالی چې تاسو کوم دراز خبرې کړلې، پای کې راته یو خبره وکړه.
یو خبره داګه نو کا نبی اسلام وی عائشہ ډیر عجیب انتخاب د لپاره وکړه او ما ته الله تعالی وی چې څوک په دې حالت کې مر شو چې مسلمان ته د تکلیف نه رسوبره دی مسلمان خپه کړي نه دې به جنت ته داخلو ابو بکر صدیق سی بده وی چې څه خبره کړو ما ته به کې چې هغه تر هغه په جړا شو ونی جاړي پلارا وای زګه جاړم چې دې دا دیم رخصي کړم کسو کو الله تعالی انسان دسی مر شو الله تعالی ته دسی حالات کې ملاو شو چې څوک خپه کړي جنتی دی خو معلومه ده چې چاغره خپه کړي نو دوزخي شو کړم دا جاړم په دې باندې بهرحال هغه د معراج شریف واقعیا 50 منځونه بیا موسی علیه السلام قال دی واپس دی ټول د شپې په لک ساعت کې خلک ټول ودري واپس راځيو ځکه ابو بکر صدیق سی ویل چې سکه دا ټیک شوی زما په یقین دا غته تصدیق کړه مزه کوا ابو جهل چې هغه نه دا عجیب خبرې دي په شته کې دا ټول خبرې کیږي دا د حضور اسلام د خوشالولو لپاره دغه واقعیا الله تعالی وکړه بیا دا حضور نبوت په یو لسم کال باندې حضور اسلام په حج د توالتا دا کسان پراتو د مدینه منوره له اوله په پټه دعوت ورکاو او ورته په مدینه منوره کې دغه وخت د معراج شریف نوښو بیا دا شروع شو د مسلمانانو هغه انتظامات شروع شو په لسم کال د نبوت 53 سالونه د حضور علیه السلام دغه اسلام مدینه منوره ته هجرت فرمایي ان شاء الله هجرت واقعا په بلنوش اللهم صل علی سیدنا محمد الہ العالمین حضور الاسلام کامل شمع محمد نصیب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه